بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. 15 نمبر آیات تے سورۃ کہف. اللہ تبارک و تعالی اصحاب کهف چې په غار کې په کلونو باندې الله د کړي خلک په خبر کړل او د غار نه راووتل. اختلاف پکې د نجران عیسایان رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام ته وی دا 300 کال ټیک دي، خدا نه کال چې په الله تیر کړی دي دا د الله قول نه دی، دا خلق د ځان مشهور کړي. نو قران مجید کې الله تبارک وتعالى د هاوی په خوب کې چې څونه مودې تیر کړی و دا ذکر الله فرمایو چې دیو 309 کاله چې کوم عام مشهور روایت دي چې اصحاب کهف 309 کاله په غار کې ودو نو دا قول د قران دی. ولبثوا او دیو وخت تیر کړو فی کهفهم په غار خپل کې 300 سنین کلونا وزدادو او زیادی کړي پیو 9 کاله 9 کاله او 300 دی کی حکمت څه ده؟ 300 کاله دا د شمسی د حساب راځي او په هر سلو کلونو پسې 3 کاله د قمری د حساب زیاتی کی. اسلامی نړۍ چې څومره د مسلمانان کدی خپل حساب او کتاب په قمری میاش باندې کوي نو په دې کې ډیره فائدہ ده. نو الله تعالی د قمری حساب 300 او که یو انسان په شمسی حساب باندې حسابي نو 300 کال دي، که په قمری حساب باندې حسابي نو په هر سلو کلونو پسې 3 کال اضافي دي. نو دا 9 کال د قمری میاشت د حساب شو، نو 309 کال الله تیر کړو. د اصحاب کهف دا 309 کال دا مدت او دا وخت ریدل په دې غار کې الله ولې ذکر کړل؟ دا غیر لوی وجه مفسرین کرام دا ذکر کوي چې 309 کاله دا بزرگان په خوب ساتل دا د الله د کارکردګۍ د تعجب لوی نمونه ده. ځکه کله چې انسان اودشي د روح لاړ شي، بلکې موږ پښتنو کې هم دا مشهور ده چې دا خوب د مرګ ورور دی او دا خبره د قران نام ثابت ده. قران مجید کې الله فرمایي هر شپه الله تاسو وجني او سحر د بیا روحونه رافریدي. نو په کوم انسان باندې چې د مرګ فیصله الله رب العزت فرمایلی نو داغه د روح ځان سره ایثار کې نو فقضا علیه سبا هغه بیا مړ پروت یو داسې ډیر شوی دی. ما خام روح سملی سحر خلق را باسي نو سات نه خطلې الله د روح د بوټه ته واپس نه فریدي. نو معلومه ده شوا چې دا شپه او دا خوب دا د مرګ باقاعده حصہ ده. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله تاسو د کېږئ نو دیو نه بخانه غواړي ورکړي او راکړي ولته بخي اسنه چې سبا شي او تاسو مړې روح ته واپس بوټه ته داخل نشي نو حق و در باندې پاتې شي. نو دا شپه چې کوم دا خبا قاعده دا مرګ دی انسان نه الله روح باسي او سحر و طرف دي.
او سحر بیا هر انسان ته نوی زندگی ملاوي. الله تعالی 309 کاله اصحاب کهف مړ کړي، خوب د مرګ حصہ ده کنه، دا 309 کاله مړ کړي او بیا الله تعالی راځوندې کړل. د دې واقعي نا اثبات القیامت ثابتېږي چې ګور الله مړ راځوندې کولای شي کنه شي، او په هغه دور کې لوی فتنه دا چې خلکو دوباره راپورته کېدل د حق نه ګڼل. نو دا معجزه الله سرګند کړه د اصحاب کهف دا چې الله 309 کاله دا وطن ځوانان دای په غار کې مړ کړي او د دې بوټي وجودونه نه دي خراب شوي او روح په موټه به دغه راپاسېدل. دا واقعیا دا دلیل دی د قیامت پر راپورته کېدو باندې. قل الله هو پیغمبران الله پاک عالم ډېر خپويږي بما لبسو پاغه مود باندې چې دیو تیر کړی دا د دې نه سمرات الته کې 309 کال ذکر کړ کنه، دلته کې سره ذکر کول چې الله د دې په تیر شوی مود باندې پويږي. وې د دې نه مراد اصحاب کهف چې کله هم د خپل خوب نه را پاسېدل او بیا دوباره د خپل زیادت لړ بادشاہ دی وی بادشاہ ته وی تاسو به موږ خلکو تخایو او تاسو به د عالم د پاره لوی نمونه نو دی وی موږ خپل زینو لزو او د برکات نقل کړ. نو چې خپل زینو له واپس لاړل او په سجده پرې وتل، نو الله ته په سجده کې وی ربا ودا ټول مخلوق او ټول مملکت را جمع شوه دي او دا خو به زمونږه د لوی تعظیم شروع کی. مې چې ګوره 309 کاله بعد خلک راځوندي شوی دي را پاسېدل دي، نو دا خو په مقدس مکه باندې کوم بیا مړ شو، نو زمونږ بوتان به جوړ شو دا غي عبادت په شروع شو، نو دا هم بیا لوی په فتنه کې اخته کېږي. الله مونږ ژوندۍ مساته مونږ په دې ځای روښنه واله. نو په سجده کې تنسال لړل دا دویمه مده چې الله ذکر کوي اعلم بما لبسوا الله خفوا ده باغه مده باندې چې دیو تیر کړی د دې چې د خوب نه را پاسېدل او بیا دوباره نه کېدل په دغه مده باندې الله خو ده دا سونه وخت له غیب السماوات والارض خاص دی الله لرضی غیب د اسمانونو او د ځمکې ابصر به واسمع ډېر خلیدون کې ده په دی باندې واسمع او خوریدون کې ده. الله تعالی د اصحاب کهف په حال باندې خلیدون کې د دیر لیدل نه مراد بصیرت ته رؤیت نه ده. الله تعالی دې څنګه څنګه مړ کړي څنګه دې په حال الله خو ده. مالهم من دونه نشته دې لرا سیوا د الله نه می ولین سو دوست ولا یشرک فی حکمه او نشته سو که حصدار په حکمه په اختیارات او حکومت د الله کې احدن حیثیتن. ګوره مسلمانانو دا خبره موتا د تدبر په ذریعہ باندې پاسانه معلومولای شو. کوم یو انسان چې الله د ولایت درجه ته رسي نو سنسا رازداری وسره کوي. اصحاب کهف سره 309 کاله رازداری وکړه. دا رازداری څنګه وا دنیا وای دا مړو یو دو الله تعالی دې چرته بولی څنګه سره راز او نیاز کو الله ولایت درجه ورکواله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلوی خورز غار حرا ته بوله، موسی علیہ الصلوۃ والسلام سلوی خورز کوی تور ته بوله، یونس علیہ الصلوۃ والسلام سلوی خورز مې ګړه ته بوله، ایوب علیہ الصلوۃ والسلام باندې څونه بیماری راوستله. هغه بیماری کې د الله د خپل بندل د ولایت درجه ورکوله. نو څومره پورې چې لوی حسیان دي اولیاء پیغمبران دي دیول الله سره صدراز نیاز د بارا ته تنهایی ورکړي. نن سره چې هم یو مسلمان الله خپل ولی جوړي خامخا سره سخت غو پیراولی کنه الله زما استاد په حال خپو ده زما استاد حال نه خوریدون کړي. دویم نمبر وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ والولا پیغمبران ما اوحی الیک هغه قران چې وحی کیږي تا ته. دلته یو ادب مسلمانان لور کوي چې په قران مجید په تبلیغ کې تیزی پیدا کړي. من کتاب ربک د کتاب در ربستانا لا مبدل لکلماته
نشته ده بدلون کې سوکو حکمونو د الله لرا ولن تجدا او هچری بات بیا نمومه من دونه سوا د الله نه ملتحدا زید فنای. دویم نمبر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم او صبر کا خپل نفس ته داغه کسان سره چراولی په خپل حاجتونو کې خپل رب بالغدات والعشي سحر او ماسوتن یریدون وجهه دیو غواړي رضا د الله. ګوره مسلمانانو دلته کې د ولایت درجه الله چې انسان خپل محبوب جوړي نو ما او تاسو چل خیفه چل را ته داخې چې خپل نفس بر د هغه خلکو سره راټینګ کې چې شپه ورځ الله رابلی د یو الله ته محتاج او د یو الله درابل عقیده د دې انسان سره مرګتیا جوړه کړ. الله به خپل نږدې مقرب بنده جوړ کړي. نو دا کسان د دوستۍ لایق څوک دي؟ یو هغه انسان د دوستۍ لایق دی چې د صابر وي. او صابر ستوي صبر کوون کی توي او صبر ستوي صبر راټینګېدو توي صبرېدو توي. بیا صبر زمارونو په درې قسمه باندې دي. صبر علی البلیات په تکالیف باندې انسان صبر کوي. علما کرام وایي دا د دوستۍ لایق سره هر سخت برداشت کولای شي هر زغم برداشت کولای شي دا د دوستۍ لایق دی. دویم نمبر صبر عن المعصیات د ګناه نه صبرېدل. یو انسان ځان د ګناه نه بچ کی دې انسان الله سنسا دا په خپل فرند لیس کې ورواچوا دا د دوستۍ لایق سره دی. ځان د ګناه نه ساتي اسی نه چې تو سره مرګرتیا کې هغه ته الټه په ګناه کې اخته کی. نو چې انسان ځان د ګناه نه بچ کی خپل لمن پاک ساتي د دوستۍ لایق دی. او دریم نمبر د صبر علی الطاعات د الله په تابعداري باندې صبر کوون کې صبر. یو انسان د الله په تابعداري صبر کوي یعنی منځ نه قضا کوي خپل عبادت په خپل وخت باندې ادا کوي د الله په تابعداري صابر دی. دا انسان د دوستۍ لایق سره دی. دلته کې د دوستۍ لایق چې څوک دی دا درې صفات ذکر کړي. یو دا چې سحر ماقام خپل رب راولي دا به عبادت کوونکی انساني کنه. نو ستپد خپل ملګرو باندې لګ نظر واچوا آیا ستا ملګری منځګزار دي؟ آیا ستا ملګری دیندار دي؟ د هغه انسان سره دوستانه پکار ده چې کم از کم 1000 پیری لا اله الا الله پورس کې وای کنه. ولی وزر پیری خر پورس کې الله یادې وزر پیری حیات الحیوان کتاب لیکلی دي چې خر پورس کې وزر پیری یادې. دې انسان سره دوستانه قائمه کا چې کم از کم د خر نه اوچت ذکر کوي کنه اشرف المخلوقات. نو زما استا مرګري پورس کې درې فلم الله نه یادې امو چې ته ګور مرګره مخکتا مرګره مې الګ څوک ته مرګره مې دي دومره مرګره دي چې د دې نمونه نورځي په موبایل کې د په سیم کارت کې د فون کانټیکټ کې د زیب یعنی دونه مرګري دا مرګره دا مرګري نه دي د استاد ژوند هلاکت دا مرګري ختم کا. د دې مرګري ځان سره قائم کا تعلق چې هغه کم از کم تانه کوي طرف تراولي چې کم از کم د خر نه پوتیا ذکر کوي کنه یار یا خو د خر سره دوستانه خله کم از کم پیټه خو بدلوړي کنه نن سره ملګری تعالی پیټه هم نوړي. نو چې کم یو مرګره د الله ذکر کوي دا د دوستۍ لایق سره دی. دویم هر کار کې د الله رضا طلب کوي. يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی رونو هغه دو ملګری د عرش د سوري لاندې وي چې د الله د رضا لپاره دی ورسره دوستانه کوي او د الله د رضا لپاره دی ورسره کوي ورانه کوي. دا د عرش د سوري لاندې د ما سره ولاړ. نن سبا سوچته د ملګری نخپل انقلاب راولې ځان بدون ځان کې راولې خپل د مرګرو پلست لګ نظر وکړه آیا د ما مرګل څوک دي. نو کته ډیر ځان بدلې خو ملګری ته مړه ځان د شیخ راخ کړه ده او جو ګره دې پرې خو دې جو تسبیح دې پلاس کې دې جو دا شیخ مړه دا څه ژوند دې مغلای سم نه دیندري. اکثر مرګر په دین باندې نبی اسلام فرمای او ملګری د لاسه گمراهی تر دا چرس او پودر او نصر او سیګریټ اکثر د مرګر نخلق شروع کی. دا فلمونه او ډرامې غلا زنا دا اکثر مرګر نخلق شروع کی. نو په خپل مرګر نظر وساته
الله به لوی درجه ته ورسي. کملګری دی خی نو وای مبارک نشه، او کملګری دی خنی وای زما توبه ده، نن نه بعد د خپل ملګرو سره تعلق نه ساته. یریدون وجهه. دویم نمبر ولا تعدو عیناک، او واد نړۍ سترګستا عنهم د دوینا د نیک ملګری نه د الله د اطاعت کوونکې ملګری نه چې یو سکند داغه د سترګو نه اوجل نشي، داغه سره هر وخت تعلق ساته چې د شیطان دی داغه او ستا په منځ کې اختلاف پیدا نه کړي. دویم نمبر تريدون زینت الحیات الدنیا، غواړي ډول سنگار د ژوند د دنیا. دی آیات کې الله تبارک وتعالى په دې دویم بیسه کې هغه ملګری ذکر کوي چې هغه د دوستۍ لایق نه. اول ما تاسو وی کنه چې د دوستۍ لایقي د سره پر فائدہ ده. اوس هغه خلک ذکر کوي دا غوي صفات ذکر کوي چې هغه د دوستۍ لایق نه، هغه دوستي ستاسو پر سر تاوان ده. نو سو یو په هغه کې تريد زینت الحیات الدنیا، کوم انسان چې د دنیا طالب وي او ستاسو سره محض د دنیا د لالچ لپاره دوستانه کوي، وای را دې نکړه هر مرګره نن سبا ګوره یاره مال دې را نکړه، پروګرام دی ونه کو او پارټي دی ونه کړه، دا دوستان ختم کړه. تا سره په پیسې نه او دې پتا باندې الټه بوجي نه راځي، پاس وي زوی دی وشو واده دی کو پارټي دی ونه کړه، اکثر د مرګرو دی ورسره سي دا قرضونه او بدلی پوری. کوم ملګری ستاسو سره د دنیا د مال او متاع او زینت لپاره دوستانه کوي، در دوستۍ لایق نه دی. جی دویم نمبر ولا تطع من اغفلنا، تابعداري مکوا من د هغه چا اغفلنا چې مونږه غافل کړی وي قلبه زړه دا غان ذکرنا د خپل یادنا. د کوم انسان په جبه او زړه چې د الله ذکر نه جاری، داسې انسان د دوستۍ لایق نه دی او دا وتا ته ډېر کم ملاوي. بس کوم یو انسان چې کم از کم زړه ذاکر وي، دا قلب د الله ذکر کوي، بس دا انسان ستاسو دوستۍ لایق دی. الله وی داغه چا تابعداري مکوا چې داغه زړه موږ د خپل ذکر نه غافل کړي. نن سبا چې تاسو سونه ملګری دي ټول د ذکر نه غافل دي او تاسو سره بیا هم ګرځي ملګری مې دی او ملګری مې دی، دا ستاسو هلاکت او د گمراهۍ اولنې پړوي ده. ولا تطع من اغفلنا، او تابعداري مکوا داغه چا چې مون غافل کړي دي قلبه حضور داغه عن ذکرنا د خپل یادنا. دې دې نه ذکر قلبي ثابت شي. ها دا چې ذکر هم شته چې د انسان په زړه کې دنه ذکر کوي. حدیث کې راځي د قیامت پر ورځ الله څخه کسان د قبرونو نه پاسي او وی ورته جنت ته ځي، فرشته به ته عمل نامه به موږ سره عمل نامه نشته، الله به आवाज کوي دادا چې جنت ته پرېږدي. ولی دیو د الله ذکر داسې کوو د زړه په پردو کې د الله ذکر کوو چې دا غینه فرشتي کرامن کاتبین هم نه دي خبر. د دې داسې عمل دي چې فرشتو ته پته نشته چې ذکر کوي. د دې نه ذکر قلبي مراد ده. ذکر قلبي به موږ څنګه شروع کوو؟ 1000 پیری چې په جبه باندې وي نو یو پیر جوړو کوي. نو کثرت ذکر په جبه باندې ویل دا د زړه ذکر دی، او چې کله د زړه ذکر شروع کی تب مړ هم یې په بیا مستاړه سکے ذکر کوي او دا په کراتونو ثابت شوی دا د انسان زړه ذکر کوي. دا زړه په خپل ذکر باندې راړول غواړي. وای شیطان چې کله د انسان د بوټي ته وردن نشو نو دا زړه د مقام له چراغ کنا نو دغه ځای د خطرې محسوس کو. ودا هغه ځای دی چې په دې باندې دا انسان د الله مقرب جوړيږي. وای 72000 فردي د دې ځړنه شیطان تاو کړی او د دې نوم سره خواته یو لطیفه نفس ته الته کې خپل خناس بچي مقرر کړل چې دا ځړنه د الله ذکر شروع نه کی. بس کله د الله ذکر شروع کو بس تاسو بیا په باندې لاس نه راځي. نو ذکر قلبي د آیات نه ثابت ده. وتبع دویم نمبر کوم یو انسان چې په خواهش باندې ورپسې شوی دی چې څه پړه کې راځي هغه کوي، د دې انسان سره دوستانه مکو. وتبع د ورپسې شوی وی هوا او په خپل خواهشاتو پسې د انسان هم د دوستۍ لایق نه دی. دا د دوستی سراسر تباہی ده. وکانا او امره کار د فروتا نقصان. وقل الحق و پیغمبر حق ثابت من ربکم استاد رب د طرفنا. فمن شاء سوچ واړي فلیؤمن یقین دیو کی، ومن شاء سوچ واړي فلیکفر انکار دیو کی. ان اعتدنا للظالمین نارا
یقینا مون تیار کړه د ظالمانو د پارا اور احاط بهم راګیر بکی دی لرا سورادی قوها دیوالنا د جهنم و ایستغیثو او کچرت دیو پریازو کی د وبو د تندنا یغاسو نو وبو ورکړل شي یعنی یغاسو مدد وکړل شي د دوی د تندې بماین پداسی وبو سرا کل مهل چې پشان دی ولیکړل شي تنبی وی یشویل وجوه خټکای با مخونا بئس الشراب ډیر ناکارس کل دی خطرناک ول رنگ دی راخه د سکلو شه د انتهایی خطرناک دی جهنميان بوئی یا الله موږ له وبو نو فرشتو ته الله فرمایي دی له وبور کې کنه نو چې هغه د وبو جام دی مختر نږدې کوم د مخونه به د ګرمایش دوج نه شي په دې جام کې راتو شي داسې ګرمي خود کېدلې وبوي دا جب او دا هر څه له وسی دي قران وی بئس الشراب دا ټول ناکار اسکل دي وساءت مرتفقا او بد زیر د فائدې حاصلولو الله دې موږ ټول مسلمانان د دینه بچ کی سبحان ربک